أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 22 آیات نمبر 179 80 81 درې آیاتونو چې نو دا به ویلې کېږي. دې نه مخکې آیات کې تیر شو الله جل جلاله بعضې کسان چې هغوی ته الله پاک هدایت وکړي نو دوی بیا په سمه لار باندې او بعضې هغه دي چې کم ګمراه شي نو دا کسان تاوان مندونکي دي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس مونږ ډېر خلک چې دی نو هغه پیدا کړي دي د جهنم دپاره د پیریانو او انسانانو نه. حدیث مبارکه کې راځي وایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته وایي ابعث بعثا للنار تجھے نو هغه د جهنم د پاره کسان چې نو هغه راوباسه ډېر شي کسان نو وایي په هغې کې به 999 کسان دا به جهنم ته ځي او یو سړی چې نو هغه به ورسره جنت ته ځي. اوس دغې باندې حساب ولګولی شي چې په ورځ د قیامت چې نو هغه به څومره خلک وي او څومره به ګڼه وي. بیا حدیث مبارکه کې راځي مسلم شریف چې نو هغه مسلم شریف کتاب الایمان کې روایت نه نو پای کې دا دي چې حضور علیه السلام فرمایي چې زما د امت او یا زره کسان دا بغیر حساب کتاب نه چې نو الله پاک جنت ته داخلي. او بیا سره دغه مسلم شریف کې مخکې بل روایت کې راځي چې په هغې کې سره دا دي چې دغه او یا زره کسان هر یو کس به چې دی نو هغه بیا او یا زره کسان ځان سره بي نو اوس دوره کسان چې دی نو هغه ځي نو مثال په طور کې دغه ته وکتلی شي چې دا یو کس ځي نو 999 کسان چې دی نو هغه جهنم نو څومره د خدای مخلوق دی څومره الله جل جلاله چې دی نو هغه پیدا کړی دی. نو چې کله انسان ګمراه شي نو د ده و بیا دغې طرف ته چې نو هغه بتللی. اوس دا ولي نو الله وی لهم قلوب لا يفقهون بها د دې چې نو هغه زړونه شته خو په دغه زړونو باندې د پوهېږي نه او د هغې سره پوهه چې نه نو هغه ناصري. نو گویا اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي چې د دې اندامونو ما چې تاسو له دا کم اندامونه درکړي د دې مقصد دا دی چې تاسو په دې باندې الله وپېژنئ. تاسو به د الله جل جلاله کائنات کې غور او فکر وکړئ. تاسو به کې د الله رب العزت احکامات چې دی نو هغه وپېژنئ او د دغې په وجه باندې تاسو د الله رب العزت په عبادت باندې راشئ. کم کس چې داسې نه الله رب العزت وایي دا کسان په شان چې دی نو هغه د ساورو دي بیا بلکې د ساوري نه هم چې دی نو هغه بدتر دي. اوس مونږ وګورو نو څومره واعظ کېږي څومره نصیحت کېږي څومره به تو یو انسان سره به خپل مازغه به ورسره خوږ کړي دا به چې نو په هره پهلو په هر طرف باندې به چې دی نو هغه به یې تو پوه کړي. د هغې باوجود چې ستا نه لږ اخوا شي بیا به هغه د ګناه عمل هغه کار شروع کوي بیا به هغې ګناه طرف ته چې دی نو هغه مایلي بیا به ورته ورته دنیا خبرې چې دی نو هغه وکړي بیا به د هغه په آخره کې بیا هغه سر سنډی بیا به هغه ده وکړي. همونږ حضرت دی نو هغه کراچۍ کې زموږ استاد هغه به خبره کوله وی پخوا چې دی نو هغه یو کس مونږ چې کله مدرسې ته د نوي طلبا راشي نو دوی باندې په دې اول کې میزان الصرف او ارشاد الصرف او دا کتابونه نو د هغې کې دی نو هغه د ګردان زوتی فعل فعلو او داسې ضربه او نصره داسې دا ګردان نه زوتی. نو هغه چېرته دا کېدو نو استاد وی دا به سم یاد کې او بیا به یې چاته واوري نو چې هغه ته بیا پوه شوې که بیا پوه شو درتلو چې بیا به دا پوه شي که نه جدا
دا هغه کتل څوک ورته میلاو نه شو زه هغه هلته یو بیزه چې نو هغه د غوږ ونیوله اوس بیزې ته یې په غوږ کې چې نو هغه ګردان شروع کو فعله فعله فعلو فعلت فعلن فعلن فعلت فعلتبا فعلتم فعلتي فعلنه ټول ګردان چې نو هغې ورته ووي نو چې بیزې غوږ به یې پرېښودو نو د بیزې دا عادت دی چې چا د غوږ نه نیولي جو هغه سر څنډی بیا ای به سر وڅنډولو نه بیا به د غوږ ونیوله بیا به ورته شروع کو بیا به چې پرېښودلی چې د هغه بیا هغه شانتې غوږ چې نو هغه وڅنډو زاریش نشو نو اوس الله دې عفو کې دقه ترتیب دی دنیا واز به وکړې حدیث نه به ووایې قرآن به ووایې مینو ان بچنی نو هغه سړی پوهېږي بیا د هغې باوجودو بیا به هم نه پوهېږي بیا به هم چې کومه خبره خپله نیولي هغه شان چې نو هغه به کوي نو الله وایي د دوی سره هم دقه شانتې لهم قلوب لا یفقهون بها زړه نه ول خو په دغه زړه سره چې کومه پوهه اصلېدل پکارول هغې نه اصلوله ولهم اعین لا یبصرون بها سترګې ولې خو په دې سترګو باندې لیدلي نه کولو د حق چې کم لیدل پکارول الله کائنات کې کم غور او فکر کول پکارول د هغې نه د الله رب العزت چې نو هغه وحدانیت منل پکارول نو هغه شانتې قتل به یې نه کولو لکه څنګه چې مخکې تېر شو الله رب العزت وی دا کسان صم بکم عمی فهم لا یرجعون دوی کاڼه دي دوی ړانده دي دوی ګونګیان دي ولې ځکه دوی چې نو هغه حق طرف ته رجوع نه کوي حق طرف ته چې نو هغه نه راځي نو د دې غوږونو د دې لاسونو د دې خپې هېڅ پیدا نشته چې په دې باندې الله ونه پېژندلی شي دې باندې الله دین ته چې نو غاړه کې نه ښودلی شي ولهم اذان لا یسمعون بها او د دې دپاره غوږونه دي لا یسمعون بها چې دوی نه اوري په هغې باندې نو دنیا په اعتبار سره خو دوی خاوري خف غور او فکر کوي ښه چې نو هغه لیدل کوي داسې شیزونه چې نو هغه ایجاد کوي چې د هغې د سره چې نو هغه مسلمان د هغې چې نو وهم ګمان هم نشي کولی او الله رب العزت دې بیا هم په دغه تعبیر کوي نو ځکه کوي چې دا ټول شیزونه معدنیات چې نو هغه دی وپېژندل ټول مادیات چې نو هغې باندې رالو خو چې کم عبرت ولا په کار ونو نو په هغه عبرت باندې رانلل هغې چې نو هغې اصول نه کول اولئک کالانعام بل هم اضل الله وی دوی چې نو هغه په شان د ساورو دی بل هم اضل بلکې ساوري نه هم بدتر دی ځکه ساورو کې د ټولو نه کمعقل شیزو هغه خر دی یا خیال مو کړی مونږ اکثر هم څوک چې نه پوهېږي په یو خبره ډېر کار کې نو مونږ ورته وایو یا خره پوهېږې نه نو ساورو کې د ټولو نه کمعقل شیز دی نو هغه خر دی خو هغه خر هم د خپل مجازي مالک اواز پیژني دا د چې کله مالک اواز وکړي نو دی دغه خر د خپل مالک هغه اواز پیژني چې هغه ورته وایي خی طرف ته ځه نو خی ته ځي چې هغه ورته وایي ګز طرف ته ځه نو ګز ته ځي که هغه مخکې له سره روان د هغې سره لګي نو هغه ورته وایي پټ شه بچ شه نو هغه د هغې سره بچ کېږي هغه چې کم ځای ته بوځي نو هغه ځای پورې ځي که دی منډه وهي چې مالک ورته اواز وکړي نو دی وردېږي دا اوس د مجازي مالک دی حقیقي مالک الله دی اوس هغه مجازي مالک او خرچ د هغه په ټولو حیواناتو کې چې نو هغه د ټولو نه کمعقل شیز دی هغه خپل مالک پیژني الله دې عفو وکړي مونږ انسان اشرف المخلوقات کېدلو باوجود مونږ له خپل رب ونه پیژندو رب راته اواز کوي حی علی الصلاة حی علی الفلاح مونږ چې نو هغه خبره ونه منله رب راته آواز نو هغه کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تو وایه د مؤمنان ته چې خپل نظرونه ښکته کړي بد نظري چې نو هغه دې نه کوي مونږ کوو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دی وایه د ښځو ته چې دوی خپل نظر چې نو هغه ښکته کړي دوی چې نو هغه مونږ نه کوو څومره حکمونه چې نو هغه د الله روزانه مونږ ته متوجه کېږي او مونږ یې ماتو نو ځکه الله وایي کالانعام د ساورو په شانتې دي خو ساوري کې خو هم لا بیا دومره څه نه څه چې دی نو هغه شود بجتې د هغه خو د مالک هغه هر څه پېژني بل هم اضل بلکې دوی د هغوی نه هم بدتر دي چې د خپل رب چې دی نو هغه یې ونه پېژندو د رب حکم چې دی نو هغه یې ونه پېژنده د رب منشای چې دی نو هغه یې ونه پېژندله اولئک هم الغافلون هم دا خلک چې دی نو هغه څه غافلان دي دین نه ناخبره دي ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها دا الله د پاره چې نو هغه ښکلي ښکلي نومونه دي تاسو الله په دقه راوبلئ غفلت بستا څنګه لرې کېږي نو الله وی ولله الاسماء الحسنى غفلت بستا په ذکر سره لرې کېږي
غفلت بستا د الله رب العزت چې نو هغه په یاد سره لري کېږي د الله د نومونو یادوا د الله د نومونو ذکر کوه چې زړه چې نو هغه د غفلت نه خلاص شي نو چې کله تا دا کولو ستا زړه چې نو هغه نه به غفلت وځي او چې کله د زړه نه غفلت ووتلو نو بیا به تا ته د الله حکم ښکاري او منع به درته منع ښکاري پیغمبر طریقه به ته بیا چې نو هغه طریقه ښکاري او خلاف طریقه چې نو هغه به ته بیا ګناه ښکاري نو د دغه د پاره ذکر پکار دی نو هغه ذکر د پاره ځکه الله رب العزت وی چې دغه غفلت نه وځي نو د الله ښکلي نمونه دي د الله د نمونو چې نو هغه ذکر کوه اوس د الله سوره نمونه دي نو عام چې کوم مونږ قرآنونو کې نو یا داسې عام کتابونو کې نو دې کې چې نو هغې ذکر کړي سوره 99 در تفسیر ترمذی نو د حدیثو کتاب د جامع ترمذی په حاشیه باندې چې نو هغه 1000 ذکر کړي دي ذخیرۃ الجنان کې حضرت ذکر کړي چې د الله رب العزت صفات نمونه 5000 دي اوس دغه 5000 کې یو نوم د الله چې نو هغه اسم ذات چې ورته لیکيږي حقيقي نوم دی لفظ الله دا د الله رب العزت او خپل نو ذاتی نوم دی باقی د دین علاوه رحمان رحیم کریم دا ټول د الله پاک چې نو هغه صفاتي نمونه دي او بیا د هر یو نوم دغه خپل چې نو هغه خاصیت هم دی پای باندې چې نو هغه باقاعده مستقل کتابونه چې نو هغه لیکل شوی دي اوس هغه کې لکه مثال په تور کې وای کم سړی ته چې د معاش چې نو هغه سوي مشکلات وي د رزق تنګي وغیرہ د هغه پریشان کړي وای دا کس چې د هر مازنه اورستو یا رزاق جل جلاله یو پیر سره دا چې نو هغه ویل پکاري یا رزاق یا باسطو دا دوه نومونه د الله رب العزت درې پیرې چې نو هغه د هر مازنه اورستوي الله رب العزت به د معاش پریشانی چې نو هغه به ختمه کی دغه شانتی راځي چې نو هغه کم سړی دشمن چې نو هغه نه یریږي دشمن چې نو هغه دباوهي دمکاوهي وې دې د هر مازنه اورستو یا حکیم یا ودود دا د 11 پیرې چې نو هغه د هر مازو نه وای دشمن د زړه یاره چې نو هغه به الله پاک د زړه نه وباسي دی به الله پاک قوي او مضبوط کی دغه نور څه نو هغه ډیر شي چې هغه کې نمونه د قراغلی دي نو دغه د پاره د الله د باز نمونه خپل خاصیت دی د هر یو نو د هغه سره د الله پاک ذکر کوي حدیث مبارکه کې راځي ترمذی شریف چې نو هغه هم د حاکم هم ذکر کړی دی هغه کې نو هغه روایت مفهوم نه دی چې د الله رب العزت د پاره 99 چې نو هغه نو کم سل نمونه دي تاسو دغه نو هغه یاد کړئ چې دغه نمونه یاد کړلو نو د انسان د پاره جنت نو هغه واجب شولو اوس دا کم ګران دی د ورځې یو نوم هم سړی یادی خو ښکلې پاسانه نو د دغه نو ظاهري هم یاد شي او بیا د هغه نوم مطابق د الله رب العزت فرمانداری چې نو هغه شروع شي وذروا الذین یلحدون او پرېږدئ هغه کسان چې د هغوی الحاد کوي فی اسمائه په هغې چې نو د الله په نومونو کې د هغې نو هغه لاره نو بې لارې اختیاروي دغه صفت د الله پاک بل لور کوي لکه الله رب العزت چې نو حاضر او ناظر دی وز دا صفت بل چالو ورکول دا د الله رب العزت په نوم کې الحاد دی الله رب العزت چې نو هغه مدد کوونکی دی مشکل کشا د الله ذات دی وز دا صفت چې نو هغه بل مخلوق ورکول دا د الله په نوم کې الحاد کول دی پاره کې چې نو هغه کچروي چې ورته ویل کېږي کوګوال چې نو هغه پکې تلاش کولی سيجزون ما كانوا يعملون ډیر زر د چې موږ بدوی له سزا ورکو بدل ورکو دا هغه چې کم دوی به عمل کولو وممن خلق د امه يهدون بالحق نو ډیر نو هغه په دې کې ګمراهان هم دي خو په دې کې نیکان خلق هم شته وممن خلقنا الله وی سوچ مونږ کم پیدا کړی دي پاره کې یو ډله د يهدون بالحق چې هغه رهنمایي کوي د حق طرف ته وبه يعدلون او دې دغه حق مطابق چې نو هغه انصاف او فیصله کوي الله رب العزت دې مونږ په دغه کې شمار کړي ولقد ذرأنا بشک من پیدا کړی له جهنم د جهنم د پاره کثیر ډیر من الجن د پیریانو ول انس او انسانانو نه لهم د دې د پاره قلوب زړونه دی لا يفقهون بها چې نه پوهیږي پاغه سره په ناسلې پاغه سره ولهم او د دې د پاره اعین سترګې دی لا يبصرون چې دوی نه ویني بها پاغه سره ولهم او د دې د پاره اذان غوګونه دی لا يسمعون چې دوی نه اوري بها پاغی سره اولئک دا کسان کل انعام پشان د ساورو دی بل هم اضل بلکې د دین هم بدتر دی
اولئک هم الغافلون هم دا کسان د دین نه خبره غافل دي ولله او د الله د پاره دی الاسماء نمونه الحسنى ښکلي فدعوه بها نو پس تاسو هغه رابلئ په دې نومونو سره وذروا الذین او پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې د هغوی غلطه لاره اختیاروي فی اسمائه د هغه په نومونو کې سیجزون ډېر زر ده چې سزا به ورکړو مونږه هغه کسانو ته سزا به ورکړی شي هغه کسانو ته سیجزون ډېر زر ده چې سزا به ورکړی شي ما د هغې څه کانو یعملون چې دوی به کولو وممن خلقنا او د هغې کسانو نه چې پیدا کړې مونږه امتون یوه ډله ده یهدونه چې هغه رهنمایي کوي بالحق حق طرف ته وبه او هم د دغې حق مطابق یعدلون انصاف کوي